بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهي مولي سے عبارت باب الابراد بالزور في شدة الحر باب دے په بیان د دې مسئلې الابراد یخوال کول بالظهر په مزد ماسپخین فی شدت الحر په سخت ګرمۍ کې کله چې ګرمي زیات شي انو ماشاءالله کله چې ګرمي سوا شي ٹھیک شو انو بیا وسکه الابراد سوړواله بکای ګوره علماء کرام په بخاری کې چې عام خبرې دي هغه یو داد چې ربط د باب د ما قبل سره بل مقصد د باب دی چې امام بخاری د باب سره څه مقصد دی او د امام بخاری علم چې کوم دی نو واقع ډیر عجیبه دی بس باز انسان ته الله کریم چې کوم دی مقبولیت ورکړي وي او دا د الله دین وی دا د بنده په اختیار کې نه ما کله کله سوچ کوم چې ډیر خلک د امام بخاری نظریاتی مخالف هم وي او بیا مغي امام البخاری ته امیر المؤمنین فی الحدیث خامخوي رب داد مولانا صاحب چې مخ کې باب کې ذکرو المصلی یناجی ربه مصلی چې کله مز کوي نو د رب سره مناجات کوي امام بخاری فرمایي چې د مناجات لپاره داسې وخت مناسب دی چې پای کې د مزګزار د ازغه په زیوی او په مطمئن اطمینان سره وي او هغه اطمینان په کوم حالت کې چې موسم یخ وي او موسم سلکسوري ګرمي ني چې سره خط تسلیس مناجات کول شي باب راو الابراد بزوره سوړواله کې په مز د ماسپخین ځکه چې مز مقصد مناجات دی مناجات په سوړ وخت کې مناسبي ته مطمئنه او خې اطمینان سره به الله مهربان سره مناجات په دې اعتبار سره دا باب یغي سره راوړه دغه خبره دا مولانا صاحبہ دا وخت ته ګرمي چې کم دی دا مظهر د غضب الهی دی یا وظیفه کې دا مظهر د آثار غضبیه او دی آثار غضبیه او دی او چونکه مناجات چې کم دی نو دا داعی الی رحمت الله تعالی او جالب رحمت ته امام بخاری دا باب راوړ چې مناجات په داسې وخت کې پکار دي چې آثار غضب ني او آثار رحمت وي او آثار رحمت چې کوم دي په هيئت ابراد کې وي نه په هيئت هر کې مال ابراد بالزور په مزد ماسبخین یخواله او سوړواله وکړي دا خوشو ربطنا امام بخاری رحمه الله دا باب چې راوړ دي د څه لپاره راوړ دي ور امام بخاری دې ځکه دوا مقصد ذکر کړي مقصد اول رد په هغه چا باندې چې کم تاخير په زور بد غني کم خلک فقط تعجیل بالزور على الاطلاق قائل دي تعجیل بالزور على الاطلاق قائل دي امام بخاری پاغي رد کړي چې ټیک ده په زور مازه کې تعجیل خو پکار دی خو په ګرمۍ کې ګوره تاخير د الابراد بالزور نو راتو شکه امام بخاری پاغه چا لکه امام شافعي سره او تایید وکړه مسلک حنفي چې کم خلق مطلقاً تعجیل بالظهر قائل دي امام بخاری پاغه ردو او چې الابراد بالزور دریم مسله امام بخاری علیه رحمت تاز ترمذی کې داویل چې امام شافعی سے فرمایي چې دا ابراد بالزور چې کوم دینو دا مشروط به شرایط ده من جمله د شرایطو دا چې مصلی زه د جمعات نه لري وي یا غلار مزللنی یعنی سور پینی وي او یا چې کوم د کنه مولانا صاحبہ د په سفر کې نه حاضر کیوي راغی د پارسره ابراد ده او کې کوری نږدې وي نو ابراد ول نشته ده
امام بخاری وی چې دا قیود په حدیث کې نشته لري نو تا د کوم دکان نه قیود را وخت کړه ال ابراد به زوره بس په مزد ماسبخین کې ابراد پکار دی سوان کانا مکانه بعید عن المسجد او قریبا او سوان كانت الطريق مظللة او غير مظللة لہذا امام بخاری دا صلور مسئلے پر باب کے خودی اور فرمایا الابراد بالظهر اور پسیر قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ابو بكر بن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الاعرج عبد الرحمن وغيره عن ابي هريره عن ابي مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر قابل بالصلاه فان شده الحر من فيه جهنم. نبی علیہ السلام فرمایي زشتد الحر کله چې ګرمي تیز شي فابردوا بالصلاه معنا داخل کې دا مز په وخت د یسوړوالي کې ابردوا بالصلاه ابراد کې په مز د ماسپخین داخل کې دا مز په وخت د یخ کې د یخنۍ په وخت کې داخل کې فإن شدة الحر من فيه جهنم ځکه چې شدت ته ګرمۍ چره دا باب ته دوزخ دی بڑاس د دوزخ دی دا د جهنم بڑاس دی نو ته بڑاس د جهنم کې مراوزا لغون د جهنم بڑاس ختم شینه بیا راشه نو دینه معلومه شو چې امام بخاری فرمایي الابراد بزور مطلقا بس سمانه شو سوان کانا بیتو کا قریب او بعید الی اخره ٹھیک شو مکه خبره کو مکه دا اذن مؤذن النبي صلی الله علیه وسلم اذان کو مؤذن د پیغمبر علیه السلام چې بلال صاحب دی الزور د ماسپخین فقال ابرد ابرد او قال انتظر انتظر ګوره علماء کرام صلحای امت خیال ساته تاسو غلوی له محدثین یې او بیا نور لوی محدثم ناس دي دا خیال ورته کنه د په هر حال چې کم دي کنه دې ځکه بعض خلک چې دا حدیث وای نو کم خلک چې تعجیل غوړه کون کړي راغي دام وای چې ابرد ابرد نه مراد ده چې صلو صلات الظهر فی وقت الابراد یعنی تعجیل ځکه چې رز تیزیږي نو نور ګرميږي نور ګرميږي نور ګرميږي دې لپاره کوم حدیث چې ابریدو راغل دي د مراد تعجیل ده ځکه چې بس چې ځان له خلک بیا دلایل خو خامخه جوړي نو شکر د الله مې ربان دي چې پکې دا لفظ راغی ابریدو ابریدو داخل کې دا مزد ماسپخین په ابراد کې مانس انتظر انتظر صبر کوا اوس دا انتظر انتظر د دې خو هیڅ په معنا د دې معنا تعجیل نشاغسته وای په لږ صبر وکا نو دې معلومه شي چې ابراد مراد تاخير دمه مسله دا ده چې سار د انور راخیږي کنه نو دې دا تپ سواوي سمره چې رز روانيږي نو دا تپ کمیږي چې ټک کنه غرمشي او دا انور بالکل په وسط النهار باندې شي دا وخت دی سخت شدید قسم ګرمي دې نرستو کمیږي شدت کمیږي سوا کیږي نه نو انتظر شو وقال شدت الحر من فی جهنم دا شدت ته ګرمي چره من فی جهنم دا بڑا سے دوزخ دی فزشتد الحر فابردوا عن الصلاه سمانا ګرمي زیات شي نو ابرادو کې په مزمات بخینا حتی رأینا فیعت طلول بزمتا تردی چولی دمنگا سوره دا طلول او طلول خو بیجنه کنا آغا دا شگو دیره کو طلول ٹیلو تو ٹیلا بہت گیا ریت کے ٹیلے آغا دا شگو دیره کی او تاسو کتابونو والا لکل دی چلکا دا شگو دا دیری چی کمو کنا و دا منبسطو مدورو دا دی سوکا نوا چې سوکا نوا نو چې د کم سي سوکا ني هغه مدور وي نو دا غینه چې کله سور اوړي نو وخت په تیریږي دا غینه سور اوړي وخت په تیریږي نو رؤیت تفع الطلول دا دلالت کوي په تاخير باندې او دا غیر لپاره لوی دلیل دا دی چې تراوان او صفه د بخاری 87 88
جی قربان دا 87 آخر کې ګورا اقا حدیث دی فراد المؤذن ان يؤذن فقالوا ابرد ثم اراد ان يؤذن فقالوا ابرد ثم اراد ان يؤذن فقالوا ابرد حتى ساوى ظل الطلول تر دې چې برابر شو سورې د طلول سورې ډیر کو سرا مانس معنا مثل اوله پوری نو مانس شو مثل اوله پوری د مستقین وخت وی فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم مسله حل شو په دې فیح باندې رسو باز کوما خفقیږه ما مخکدا قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظنا من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر قبل بسؤال بين شده الحر من فيح جهنم واشتكت النار الى ربي فقال يا ربي اكل بعض عباد بعد ما لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف واشد ما تجد من الحر واشد ما تجد من الزمهرير ما شاء الله ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا انه قال پیغمبر اسلام فرمایلو اذا اشتد الحر چې ګرمي سخت شي فابردوا بالصلاه سوړوالو کې په مزبان دي فإن شدة الحر من فيح جهنم ګرمي تیزی چې دا تیزی والد ګرمه دا بڑا ز دوزخ دی واشتکت النار الى ربها او فریاد کور رب خپلتا او وی دی اور یا ربی الله اکل بعضی بعضا او خور بازما بازلرا سمانه دا اور دمرا زیات دی چې زه خو مال تکلیف ملا شو اکل بعضی بعضن او لګی دی بعضی شغلې زما چې او خور نوري د شدت ته تپشنا فاذن الله بنفسین الله ول اجازت ورک سمانه په وخت کولو د ساونو سره نفسین سا نفسین بناس نفس فی الشتاء و نفس فی الصيف یو سا په جمی کې او بل پوری کې وهو اشد ما تجدون او دا سخت هغه شی چې تاسو وینئ مخصوص کوي من الحر د ګرمینا واشد ما تجدون او سخت هغه چې مخصوص کوي من الزمری د یخوالینا ګورا علماء کرام دې ځکه دوه خبرې شوې یو د اشتکت النار اور الله ته فریاد وکړه دی کې باز دی چې فریاد د اور الله ته حقیقتا دی او یا دا مجاز د شدت حرارت نه دی او دا اشکال فدید چې دا اور چې کوم دی دا خو ذویل عقول نه دی چې زی عقل نشه نو دې تلفظ څنګه کوي کلام څنګه کوي او دی الله ته څنګه شکایت وکړه بعض علماء کرام فرمایي چې اشتکای نار الله تا دا زبان قال سره نه دی دا زبان حال سره دی او دا کنایه د شدت بس دیم قول دادی او زمون کتاب کې حشی کوم لیکلی دي لاندې بین سطور لیکلی دي چې اشتکای نار رب کریم تا دا محمول بنا بر حقیقت تی وهو ثواب د دې وجنا کته وی چاله ک اور خو اور دی نو دې څنګه خبرې کی نو الله ته مشکل ده چې الله دې کې عقل اچولی او بیا الله په حکم سره دې الله ته سوال کړی دې کې څه ښکار دی دا قران ویل کې نه دی ویلې یا ارض بلای ما کی و یا سماء اقلعی وغیظ ما دالکه ابو سره خطاب شوی دی زمکه سره خطاب شوی دی نو په دې زمکه او په دې ابو کې څه عقل دي څه نا شعور بسيط چې ورته توای نو الله پاک دې د دمر ادراک قوت ادراکی ور کړی چې دې په پوي نو دارنګه جهنم ته الله دمر قدرت ادراکی ور کړی نشته النار شو او تاسو مشکات کې د حدیث ویلې دی یو سره الله ته وای اے الله مال جنت راکی جنت راکی جنت راکی اے الله جهنم نه بچ کې جهنم نه بچ کې جهنم نه بچ کې نو بیا جنت په خپل وی چې الله دې زما مستحق کا دې زما مستحق کا جهنم په خپل چې الله دې دمان لري کا دې دمان لري کا نو تاره پر بیا جنتم دعا غواړي او تاره پر جهنم دعا غواړي
ٹھیک شو لہذا آمنا وصدقنا او کمالم پدې دی چې یو شی زما په ذهن کې سمجھ کې راځي زه ومنم دا څه کمال دی کمال خدا دی چې زما په ذهن کې ناراضي او زما رب زما نبی وي او زه تسلیم کوم دا کمال دی ونه شو مولانا سیوا یو شی چې ته ګوري هغه سي په دې فرش باندې غوي ولاړ دی تا تخکاری نو دې کې څه کمال ته ته غوي د ته غوي سلو راځي غټ اخکری دې څه استاد نخکاری او تا ته چې دلته غوي ولاړ دی ته ورورا ته دې رښتینه نو ما ته خو نخکاری خو ته دروغجن نه وی با خبر خلاصه ده اشتکاء النار الى الله دا بنا بر حقیقت دی دویم سوال په دې حدیث باندې دا دی چې ګوره دا شدت حر او شدت برد چې کم دی د دې تعلق د قرب شمس سره دی او بعد شمس سره دی هغه بلاد چې د نور ته نږدې دي انو هغه کې حرارت زیات وي او کم بلاد چې د نور نه لري وي پای کې برودت وي نو شدت حر او شدت برد دا د قرب بود د نور سره دی او حدیث کې راغی چې دا من فیه جهنم دی من فیه جهنم دی یو جواب دا دی مولانا صاحبہ چې حدیث کې راغل دی چې من فیه جهنم دا د جهنم فیه دی بس نؤمن به ولا نبص عن کیفیتی بس خلاص من په ایمان دی چې دا د جهنم فیح دی اوس دې کې موږ باس نه کو حق دې کې موږ تلاش نه کو د متشابهاتونو یو شی د جهنم فیح دی او موږ باس نه کو او نه موږ په دې باس کولو باندې یا دې په حقیقت باندې معلومولو باندې موږ مکلف یو چې لکه طالب جانا تاول نه معلوم کړي چې دا فیح جهنم عین فیح دی او کې سبل شی دی حدیث کې راغلی من فیح جهنم نؤمن به ولا نبحث عنه او ډیر څونه داسې دي چې موږ په ایمان راوړو حقیقت نه خبر خلاص دویم جواب داد مولانا صاحبہ چې دا من فیح جهنم چې دی دلته مضاف حذف دی قاضی شمس الدین صاحب او دارنګ ډیر محدثین فرمایي فإن شدة الحر من جنس فیح جهنم لا فیح جهنم عین فیح نه دی من جنس فیح جهنم دا د جهنم دا گرمایش یو جنس دی لکه حدیث مبارک کې چرازی چې یو مشکات کې راځي دا ډیر حدیثونه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو مریض تپوس لجلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې الله تعالی صبر درکې دا تب چې دی دا د جهنم بڑاس دی دا د جهنم بڑاس دی نو د جهنم بڑاس چې پچا باندې ته براشي هغه جهنمی شي سو چې بڑاس د جهنم دی ا جهنمی دی سو ومانه من جنس فیه جهنم دا د جهنم د فیه او د بڑاس یو جنس دی لہذا اشتکت النار او فازن الله بنفسين نفس فی الشتاء و نفس فی الصيف او دا من فیه جهنم من جنس فیه جهنم دی درېمه توجیه مولوی صاحب اشتکت النار فقال یا ربي اشتكت النار فقال يا رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين ودا نفسين دو ساونه دي دا بڑاس دي دا مناطق فلسفه وي چې جانم چې کلا د حرارت بڑا صبحسي دا بیا په دې نور باندې د نور په ذری باندې پورا عالمی دنیا کې دای تقسیم کیږي نو چې کوم بلاد د نور ته نږدې دي نغی باندې ګرمه اثر زیاتی او چې کوم لري نو د ګرمه اثر په کمی او دارنګه دا نفسین دي دو ساونه دي نو لکه دا واقعي دا ساونه دی او کې نه دا حقیقت دی او کې حقیقت نه دی نو بعض حضرات دلته و چې دا حقیقت نه دی خدا چې چا مسلم نی ویلی ابن ماجه نی ویلی غریب چې دا حقیقت نه دی او چې چا ابن ماجه ویلی
320 صفحه ویلی نو ان شاء الله دا حقیقت دی راکب ابن ماجه 320 صفحه دا حقیقت دی ادا ګور دا ابن ماجه دا او څنګه به اړه ادا څه به واړه دا 304 شو او بس دې دا 320 صفحه دی 314 ابن ماجه استادت 323 صفحه دا ګوره علماء کرام صلحای امت باب صفت النار بیا دلته حدیث قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتكت النار الى ربها فقال يا رب اكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها پلاش دا 320 مسلم عمرہ سبحان اللہ مسلم دا 224 صفحہ خاجی دا گورا 224 چکم زکی دا صفحہ خلاصی کی اشتكت النار ربيا كلبازي بازن فازن الهاد ان تنفس فازن الهاد بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد او زمهرير ومن نفس جهنم وما وجدتم من حر او حرور ومن نفس جهنم من نفس جهنم 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 او دا ټول باز په دې ځکه موجود دي ٹھیک شو مولانا سیوا مسلم 224 او 320 ابن ماجه لہذا دا جہنم نفس دی حدیث کې راغل دی نور په دې کیفیت باندې یو الله زموږ مهربان په خبردار دی خبر خلاص شو مخکره وفي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي وقال حدثنا عن عمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد بن زيد قال قال استلقى له ابي بن جميل گورا علماء کرام دې ځکه یو مسئله یاد کا مسئله د ابراد او د تعجیل دا دې ته چې خلق ورسی نبیا حنفی مسلک پاتې شي زموږ دی حاشی باز کړي دي یو حدیث دی د حضرت حباب رضی الله عنه اعظم حاشی ذکر کړ دی دا حدیث په مسلم کې 225 صفحه کې ذکر ہے دیرال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته درخواست پیش کړ چې د الله پیغمبر ګرمي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دوی د تعجیل مطالبه کولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې شکایت قبول نکړ اګه دا ګوره درې مکر خدا د 225 صفحه عن حباب قال شكونا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاه في رمضان فلم يشكنا ستا کتاب کې نشین دې نن دې ځان له بیا ولیکا نو فلم يشكنا معنا زمنګ شکایت پیغمبر سے قبول نکړ دی حدیث نه معلومه شو چې تعجیل پکارو اته تعجیل غواړي نو خلق حدیث حباب راغسته دي او چې تعجیل دی او تعجیل دی بیا حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ چې کوم دا حدیث مونږ وایو ورپسې د ابي سعید حدیث دی ابردو بزور دا حدیث دلالت کې په تاخير باندې حدیث ابا هريره او حدیث ابي سعید چې کوم دی او دا حدیث حباب دا په خپل کور کې متعارض شوی دی نو موږ دغه جواب کو چې حباب صاحب چې کوم تاخير وخت دغه تاخير د وخت مستحبه نه رستو وخت پیغمبر علی السلام ولا هغه تاخير د مستحبه وخت نه رستو غیر اجازه ورنک او دمر تاخير خو محمود او مأمور دی چې د وخت مستحبی په دایره کې دن وي
دویم جواب دار دی چې حدیث حباب منسوخ دی په حدیث ابي سعید او ابي هريره سره لہذا ابراد په زور چې کوم دی دا مطلوب شرعي دی په کله چې زمانه د ګرمایش وي ورپسې د طالب جانا باب الابراد بالزهر في السفر الابراد بزور فی السفر ګورا ماشاءالله امام بخاری به کم کم ځای یاد ہے ونه شي خو خدي کړو چې دلته د نو ویل بل ځای ته تللی ونه شو کنه یعنی اوس خو ول دار مان نو کنه ها د عبد الله بن پنځپیت ته د دې نه راته دورې را اوس دې کې امام بخاری دا باب راوړي الابراد بزور فی السفر مقصد د امام بخاری رد په امام شافعی سره باندې چا چې ترمذی لسته دا او تاسو کو ویل دا امام بخاری وی چې ابراد مشروط دی ابراد مشروط دی چې کور دی لري ابراد مشروط دی چې په لارې باندې چې سایه ني دیوال سورې ني بالکل بچټیل میدان روانه امام بخاری سے ورته نیکبختو دا شروط پکې 4 راوستل نبی علیہ السلام الابراد فی بزور فی السفر نو په سفر کې چا کور لري سفر کې هټول حضرات سوي موجود وي او مجتمع وي خو بیا پیغمبر علیہ السلام وی چې الابراد بزور نو معلومه شو چې دا بود سفر او لار غیر مزلل وغیرہ وغیرہ دا قیودات دا تاسو د خپل کپنې دي حدیث مبارک سره دې تعلق نشته بس خلاص جناب آسان دي وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا المهاجر بن حسن المولى بني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن ابي زيد قال رسول الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر استاد سويل استاويل استويل ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد ان يؤذن فقال له هذا حتى راينا فيكتب لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شده الحر من فيه جهنم اذا اشتد الحر فابرد بصلاتكم وقال ابن عباس تتفيأ وتتميل ګور مولانا صاحبہ امام بخاری مزاج او اسغت محدثین اصول موضوعات امام بخاری قال ابن عباس يتفيأ يتميل د دې د تسکار دي يتفيأ زلان اليمين والشمال سائد لله سورۃ النحل نو اوس دلته کې يتفيأ ذکر کول څه فائدہ شوا وې د امام بخاری اصول موضوعون ادا دي چې کله په حدیث کې یو کلمه مشکل راشي او هغه کلمه دای مثل قران عظیم کې موجود وي آی نظیر قران کې موجود وي امام بخاری هغه آیت راوړي لپاره د نفس تشریح لپاره بس چې ګوره دلته دی يتفيأ نو معنا يتفيأ د فعل ده او فی وی سوری تا او سور خود چکم دے پا یوزے کی نیوی خو یتحرکو بحرکت الشمس نو یتفیع ظلالو عن الیمین والشمائل نو دا سوری داغیم چه دے گس طرف تا فی طرف تا روانوی نو لہذا دا فی الطلول مناسبت سرا امام بخاری یتمیلو پا معنی سر ذکر کا چې یتفیع ظلالو معنی دا یتمیلو چې مایل کیږي د یو طرف نه بل طرف ته تی شو دا خو هغه شو امنګ په کې دا خبرو کو چې امام بخاری وایي چې یوازې علم حدیث پسې یوازې علم حدیث باندې اکتفا مکوا بلکې علم د قران هم ازدکا او یوازې په علم د قران بسواله مکوا بلکې علم حدیث هم ازدکا ٹھیک شو کنه امام بخاری تعالی حدیث سره سره د قران ترغیب درکې او تا د قران ماهر ګرځي ایو عالم لیکلی دی چې امام بخاری دام خي چې عبد الله مری صاحب زه فقط امیر المؤمنین فی الحدیث نیما بلکې زه امیر المؤمنین فی التفسیر هم ما مال تفسیر مرادي ځکه یتفیع یتمیل راوړه مسله حل شو ان شاء الله مخکې وقت الظهر عند الزوال وقال كان جد وقال جد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجره باب وقت ظهر عند الزوال قربان دتانا امام بخاری زنده باد دے امام بخاری دی ذکرت کی په هغه چا باندې چې څوک وی چې لکه مزد ماسپخین یا مزد جمعی
دا چې کم دی د زوال نه مخکم کې دی امام بخاری وی چې وخت شروع کیږي د ماسپخینه دا د زوال نه شروع کیږي زوال نه مخکې هیڅ وخت د مانځه نشته دی دا ټیم د وخت موز نه دی معنی یو وخت فرضی موز نه ځکه نه کاوه څه چا مې نه کړی لیکن دا وخت د صلات نه دی وقت صلات یعنی وقت صلات زور چره دا به د زوال نه شروع کیږي نو ګویا کې د قبل الزوال د ماسپخین ټیم نشته دی ځکه وی وقت زور عند الزوال دا د زوال نه شروع کیږي قال جابر کان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی بالحاجره و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یصلی مذبکاو ٹھیک شو کنه بالحاجرتی پنیمی رز د ګرمه بالحاجره یعنی پاور ټیم د ګرمه چې ماسپخین داخل شي جی قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن زهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين ګور مولانا صاحبہ ستاسو محشی دې ځکه هم ډیر خسته باز کړی چې اوس لکه بعض علاقو کې داسې لکه ستاسو په خور شو 12:30 بجې موږ کېږي 1:30 بجې موږ کېږي ونه شوي انو کې چاته مسافری نغې نه موږ لا شي بیا چاته ذکر دی وا او چې جمعي او کې ګرمي وي خو بس 12:30 بجې ټیک او بیا په جمعات کې ناسیو چې ساخاله ورته کنه ټول بو دی بیا جمعات کې بیا ټول دی د خیر ته بیا کې ته موږ لاړې موږ زینه ملایي ساخاله ورته ریسه نو دې بر دې حاشیه دې خسته جواب کړي شیخ محترم بوي کله کله غیر مقلدین باندې رد کاو وای تاسو حدیث تاسو له یو حدیث یا دو حدیث راځي تاسو بغیر د موږ نه چلی دی نشئ تاسو بغیر د موږ نه چلی دی نشئ اگر نیچے تم ہو تو اوپر ہم ہیں اگر نیچے تم ہو تو اوپر ہم ہیں اس دید کراغے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحاجرہ برز محاشی پہ باز کر خمزدار یصلی بالحاجرہ دینا معلوم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گرمے کی وقت اول کی مذکرے دے اس منگوئی نے ایک بات ہو تو پھر ابردو انتظر ابرد راگے وہ دو حدیث رالا یو حدیث فعلی دا پیغمبر علیہ السلام جو صلی بالحاجرہ ایو حدیث قولی دا پیغمبر ابرد دے یصلی بالحاجرہ دا فقط حدیث فعلی دے ابردو هم حدیث فعلی دے هم حدیث قولی دے او قیدہ دا چکلا حدیث قولی او فعلی متعارض شی نفت ترجیح للقولی دی وجنہ چه فعل کی اختصاص دے ٹھیک تو کہنا بار کے قول دے نو دا قانون عام دے عام اڈر دے عام اعلان دے لہذا قانون حیثیت لری او هغه د خصوصیت لري نو ابریدو چې کوم دی دا ان شاء الله معمول وي چلو رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج راغه حين زاغت الشمس جمال شو نور فصلى الظهر فقام المنبر منبر باندې در تقریتا فذكر الساعه نو ذکر کده قیامت وذكر او ذکر ک چن فی امور نظاما قیامت کې بلولو امور وین اللہ په دربار کې پیش کی بھی سوال جواب بھی اللہ دې موږ باندې آسان کی ثم قال بیا فرمایل من احب ان يسال عن شيء هرغه څوک چې دا خبره خوخی ان يسال عن شيء چې تاسو کې دې په بار دی او سیز فليسال نو تاسو کوي او طالبانو کې چاله ضرورتي د چا خوخی د تاسو کولو نو کوي تاسو نه الله والله اگر مولانا صاحب اصل مسئلہ دا و چې دا نبی رسول الله خلق غصه کړو دا حدیث تامه کې ویل دی فالته کې اختصار او الته کې خرجا او بس مختصر حاجی ٹھیک دی البروق عند الامام الته تاسویل وکنه برکه عمر نو نبی علیہ السلام لقار راغی په تاسو کوی چې سم خوخوي من ابن يسلم شین فليسال فلا تسالوني عن شيء تپوس بنا کوي تاسو د معنا په بار دی اوسیز الا اخبرتکم مگر زبا خبر کم تاسو لرا دای په حقیقت کلا ما دمت فی مقامی هذا سوچ یمز پدیزه کی آل پیدا توتیان چکم دی
نو دوی وی ګوره پیغمبر علی السلام عالم الغیب دی او نبی علیہ السلام سلونی ما شئتم فلا تسلون الا اخبرتکم تاسو مانه تاسو نه کو د هیڅ مگر زه جواب در کوم تاسو لا الکه دې ته وګوره ما یا الذین لا تقربوا الصلاة اما کنه دي الکه اوسې ته چا موږ نه کوي په قران چې لا تقربوا الصلاة جمعه ته نږدې را نشي الکه خو مخکې د خوارشي او انتم سکارا کنا چې نصار دي خنه مراد کله زوار دیخي نمبر اعظم ډیر ګنده شی دی نصار دا خیال ورته مونږ سیوا نو له کوم ته سکارا ته نه دي دا نه دلته هم دي ما دمت فی مقامی هذا او دا خو شو کال بوکش کنه الله ورته زما محبوبه خفقیګه اعلان ورته کړي چې ست په ضرورت راخېم بلکې کوي ته پوز نه وای ایو خاص زیرو خاص وقتو فاکثر الناس فی البکاء خلقو زیات کړه جړه په دې خبره چې نبی رسول الله دغه خفش یو بل خفقان د پیغمبر علی السلام دا سبب د نزولی عذاب دی نو دوی په جړه شو واکثر ان یقول او زیات کړه پیغمبر اسلام دا وینا خپل وی سلونی پوچھو تپوسو کا فقام عبداللہ ابن حذافہ السہمی پاسد حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی صاحب دا عبداللہ چیو نو ددی په نسب باندې منافقین با تان کو چې ددی پلار معلوم نه دی او د حذافہ په کور کې خو پیدا دی خو پلار حذافہ نه دی منافقینو هغه وخت وداخل قسمی سیوی فقالن دی پاسی من ابی یا رسول الله زما پلار سوک دے بی ابو کا حذافتو خوشحال سره ستا پلار حذافه دی کنا نو پدی سر رد شدا چا په نسب د عبدالله سے وہ اعتراض کو ثم یقول سلونی فبرکا عمر رضی اللہ عنہ علی رکبته نو کینا تو عمر په خپل زنګونانو باندې نو بروک پیجنی زنګونه مات کا فبرک عمر علی رکبته معنا نذکور شو عمر په خپل زنګونانو باندې او مات کل حضرت مکه زنګونان او داسې عاجز سره کیناست فقالوا رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا فسکتا چوب شو ثم قال حضرت زتا حدیث قد مر فوجئ ثم قال عرضت علی الجنه والنار آنفا فی عرض هذا الحائط پیش کړه شو په ما باندې جنت اور اوس لګما کی فی عرض هذا الحائط فیو کونا فیو سوکا فیو غاری د دې دیوال فلم ارى کل خیر والشر نن ما پشان د خیر او نن ما پشان د شر اسلی دلی ما خیر دل دے جو کامل ملی دل دے او کی شر ملی دل دے جو کامل شر دے ذکر جنت نہ خیر بل چر تشتے او دوزخ نہ شر بل سوک شے دے فلم ارا کل خیر و شر مانا فلم ارا منظرن کل خیر ما نن اس یو منظر پشان د خیر نہ کتل لک جنت فلم ارا اے النارا تیشه کنا فی الشر او ما د جهنم په شان شر نه پورې نه کتلې مثلا حل شو مخکدا قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا شعبة عن ابي بن حارث عن ابي بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح واحد يعرف جليسه ويقرا فيما بين 60 الى 100 ويصلي الظهر زاد الشمس والعصر واحد يذهب الى اقصى المدينه ګوره مولانا سے آسان دی خافت ځان په پویوا خان دا ترمذی کوم تاوی و نبی رسول الله صلی الصبح وعدنا يعرف جلیسو سار مز چې بکاو سلام به واړو هر یو سړي په خپل جلیس پیجند یار منا جلیسو نمانه سوا اسفارو لکه چغي کوټي خو مندرای وي او بیا بجلیان نه وي چې هم جلیس پیجنه خو اسفار څه کنه او کینی مسجد عائشہ کې چې سال بیلی لاړ شي او موږ سلام واړه په صف کې نو کتاب سره د مخ کې نه کتل نشي پیژندې تیاری
معلومه چې احناف زنده‌باد او اسفار چې کوم دی دا د حدیث ثابت دی. ويقرأ فيها ما بين 60 الى 100 او نبی علیہ السلام ولستل په مانځ کې د شپېتو آیاتونو والی تر سلو پوری. زه چې خدای پاک ما د مدرسه راکی کنه او زه په دې باندې عمل وکم. زه خو حافظ نه یم، خو یو حافظ مخې کو چې کم سے کم 70 رکعاته 70 آیاته په یو موږ کې پوره کوي سار. خو په حاضر مده ته قرات او شروع کې ته بخاری کې ویل نه او مقتدی چې سلام علیه مقتدی رسو یوم نه په نه شو کنه. خو چې په حاضر وای لکه شریم سودیش بندار محمد ابن بشار خجیم ويصلي الظهر اذا زالت الشمس والعصر بس خلاص والعصر يعني ويصلي العصر. عصر مراد مکه فعل هذا وعدنا يذهب الى اقصى المدينه او يوزمن بت لری طرف د مدینه ته رجا یعنی يرجو یا رجا قد رجا رسول روان دي او بیا به واپس والشمس حیتون او نرچون بالکل بجوان دیو ٹھیک ہے کنا حیتون دې کنه حیا چې چا تراشنو په حیات په معنا نه والشمس حیتون او نور بالکل ترو تازه او کې اس تغیر نور راغله. الانبیاء او احیاء ترو تازه دي، هیڅ قسم تغیر په بدن دی کې نه دراغله. حدیث کوم راځي چې دا زمکه چې کومه ده دا د پیغمبرانو د جسم نه هیڅ نه خوري او ترو تازه محفوظ دي. دې کې څه ښکار دی او که ما نه منې نو شاسه ومنه او عمل له خوب راځي په نه شرکه طبیعت ټیک نه او کنه ګرځه نفسیاتو کې ماهر وا یا په خوب نه کې یا بیمار ہے نو تار بابا کړي او کباب راوړې موږ د دوام کړو خدای به جوړ کړي نو صدقه خو تکای نه دا خیال دی ورته. تو خیر بهر حال مولانا صاحب توجه وکړه یاره خو چې نور شاه کشمیری سیف دیو منه جوهر سم مسله حل کی هغه د حیات او د موت معنی څه ده. د موت معنی دا تعطل روح دی، حیات معنی د اشتغال د روح. وبئی آمد الانبیاء احیاء فی قبورهم مشکلات القرآن وګوره او ته چې ګورې نه دی الله سم صفانو بیا به تاسو څنګه دا کوي ته ګورې نه نو زه څوک اس بوجه والشمس حیه بالکل تر تازه خزوانه کې او شباب کې ونسیت ما قال فی المغرب سخ خلقو او څه تاسو مې مولوی شه عبد الوارث ما خو بیګا مطالعه کړ عثمان یې راشو یار ته دا څه مولای ایمان یې راشو زه چې زو یار بل دې ته دینه یېږي ها دا خخ علماء ونسیتو اگر الفاظ میں ارشوی دی ما قال فی المغرب ولا یبالی بتاخیر شای الى ثلث الليل او پروا به نه کوله پر سکول د مازیک ماستان تر درې مشپې پورې درې میسي د شپې پورې ثم قال الى شطر الليل بیا لغونی نیمه شپې پورې وقال معاذ قال شعبته ثم لقيت مرة قال او ثلث الليل الى نه او ثلث الليل ان بنا بر تردد دے. اوس ګوره مولانا صاحبہ صدا خبره یاد کا چې زمن احناف په نسبت باندې د مازیګر په مز کې تاخير مستحب دی خو کله الى قبل اسفرار الشمس ګوره او نور حضرات وی چې نه تعجیل دی په مز د مازیګر کې او داسل کې اختلاف د وخت باندې بنا دی. اب ائمه ثلاثه صاحبین وی چې د ماسپخین وخت د زوال نه شروع کیږي الى ان يصير ظل كل شيء مثله پوره نو مثل اوله پوره. امام سیبوی چې نه الى ان يصير ظل كل شيء مثله مثل ثانی پوره. بیا مثل ثانی نه د مازیګر وخت شروع شو
نو دوی چې د مازیګر کې تعجیل دی ګوره مسجد نبی کې خلق موږ کو آغا افصل مدینی تبتل اعالی المدینہ عالی مدینہ اے مسجد قباء التعوالی کاتب یو سړی راشي کوم ځای باندې اوالی کې پاتې اوالی چرته ده قباء ته نږدې علاقه چي نو آلته بلار او دوی چې تقریبا 2 میله ده اوالی او قباء چې کوم دی 1 میل جوړي نو آلته بده آلته لار دیوات کرا دي او لا نور به تر او تاسو پان چواړو آلته وراشي آلته بچ لار او خلقو مازیګر مسکو آلته بچ لار خلقو مازیګر مسکو معلومه شو احناف زنده باد تعالته تاخيرو نو معلومه شو نبی پاک بزر موزو ک چې بعد مرګیر کې سفر باندې یا دی خو کارون لذي انور جماعتونو کې مازیګر موز مؤخر کېده مدینه کې موز بچي وشه مسجد نبی کې چې خپل مالی ته وطن لا موز بولاړو نو تاخير شګنا نو کته چې مکرو صحابه مکرو موز کو اگه صحابه موز مکرو جو زموږ مکرو اگه صحابه موز مکرو نو زموږ ته مکرو والے وای زموږ مکرو نه دغه خبره ده مولانا سیوا چې دا خو 2 میله لار ده یارو شپږ میله راځي دی بشپږ میله سفر وکړه 3 کیلومتر یا 4 میله او بیا به دی واپس رااله اوس هم چې کم دی تکړه په خواني سړی چی او موږ دلته ماسپخین موزو کو ا غوندلو تلار چې کباب راوړي او واپس راشي دلته ان شاء الله ماقام بلانی شي اګه تاسو مازیګر مسوا کوي پاوباندې پینځه پاوباندې سلور چې پاوباندې سلور ته موزو کې نو نیمه ګټه ساتي خوانه شو 15 منټو کباب باغ شو نیمه ګټه التن شو 100 ګټه شو چې دل ترال ان شاء الله تلبر بلا ماقام باندې شروع کړي دې کې سدي ته څوک تاجیل وي تخاله وته کنه منګه هغه تاخير وایو چې کوم غیر مکروه تاخير دی چلو مخکله وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن قطوان عن بكر بن عبد الله الوزني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصهائره سجدنا على ثيابنا لاشفاء الحر وای من بچ کله موږ کو نبی علی السلام پسې به ظاهر په وخت ماسپخین سجدنا علی ثيابنا اتقال حر من به موږ کو سیده کوله په خپل جامو باندې ځان بچ کون کیو گرمایش د زمکینا نو بعض خلک وی چې ګور تعجیل وکړه زمکه دمره ګرمه وا چې تندې په نشو خره زما کې ژوندۍ ستاوي او د جون جولای میاشتي ته ما زیګر نه چې ما خام مس خو پر سب فرجوانو کا چې تعالی د دوانې انعام راکړو دې پونه شوې داوی چې اتقال هر ماندا چې دا غټ بډيري ګرمي وي نو موږ په صادر واچو نو مانه چې موږ به اسپخین مزر کاو موږ محترمه دا دلیل په تعجیل باندې نه دی ګرمه کې ارشه ګرمي بلکې زموږ د دیوال د شپیم ګرمي ګرمه کې دا دیوال د شپیم ګرمي کې د دیوال سره کټ نږدې کنه سر بدلو خټ کوي دا څه دلیل د تعجیل نه دی مخکې باب تاخير الظهر الى العصر تاخير په مزد ماسخین کې تر مازیګر پورې زاد حدیث بیا په دې کلام کو چلو قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ايوب لعله بليله مطيره قال عصا ابن عباس صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نبی اسلام مسکړو په مدینه کې سبعن و رکعاتا یوزه وثمانین او اترکات کړو یوزه دا اجمالو الظهر والعصر والمغرب والعشاء دا سجره دا لف نشر غیر مرتب دی دا سبن و رکعات دي نو الکه و رکعات دي ما خام سو رکعات دي درې مزدن او درې او څلور چې جمع شینو وشي او د مازیګر سو رکعات دي او د ماسپخین چې دا چې جمع کی 4 ته 4 سو جوړيږي اخت صلى بالمدينه سبعا
ماخام او ماسوتن یو ذکرو وسمانین او مازیګر او ماسپخین یو ذکرو وی الظهر والعصر یعنی سمانین والمغرب والعشاء یعنی سبعا. فقال ایوب وی معلومه شو چې دا ایوب چې نو د په حدیثو خپو د زکه چټیان به نه کوله وشګنه. فقال ایوب لعله فی لیلۃ مطیره معنی څه شو الکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو بهر موږ په خپل ټیم کو خدا ته حضرت جمع کړی دا شاچی فی لیلۃ مطیره دا په یو داسې شپه کې چې مطیره وی بارانی وی. قال عصا بزمام امید دقه سره چاو یرا عصا ان یکون فی لیلۃ مطیره. ګوره علماء کرام صلحای امت ترمذی چې یاد شي نو دغه کې مسله حل شو. زګه دا خبره چې دا جمع چې دا نو دا په دوه قسمه ده. جمع بین الصلاتین یو جمع حقیقی ده یو جمع سوری ده. دی جمع سوری ته نور شاه کشمیری صرف جمع فعلی وای. جمع حقیقی او جمع فعلی. جمع حقیقی دی ته وای چې د ماسپخین په ټیم کې ماسپخین سره مازیګر وکړي. جمع حقیقی دی ته وای چې د مازیګر په ټیم کې ماسپخین وکړي. خو اکثر تقدیم پکې راځي. ماقام په ټیم کې ماسوتنو کې ندی ته جمع حقیقی وای. جمع حقیقی عند الاحناف اس زے کی جائز نہ دا سوا د مزدلفی او دا عرفات نا. اولنا دلیل حدیث عبداللہ ابن مسعود انشاءاللہ زبطاتو سخیمہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس یو مز بیٹے میں نہ دے کرے قبل الوقت نہ دے کرے. او احناف تحقیق دارے چکل احادیث متعارض راشی دیب عمل پا اغا حدیث کی چگہ اوفق بالقرآن وی وحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ان الصلاة كان للمؤمنين كتابا موقوتا. معلوم ہے کہ وقت فرض دے قبل الوقت مز جائز نہ دے الا فی عرفۃ و مزدلفہ. او دا زمون دلیل دی. اتوار بخاری شریف کی بتا تراشی 228 صفحہ. لا جلا تو قاسم محدث اسلام ہے تم غلطیاں به باز لار زمون خلی. اس ګوره مولانا سیبا باب متى يصلي الفجر بجمع شته. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي قال اخبرنا الامش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين. بغیر د وقت نه حضرت اس یو مز نه کړي مگر دعا جمع بین المغرب والعشاء وصل الفجر قبل ميقاتها. دارنگی 139 سفر آوارا. گورا مولانا صاحبہ دا حدیث باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء چمنگو چې دا جمع سوری دا. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد بسیر. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاة الظہر والعصر اذا کان الازار سیر ویجمع بین المغرب والعشاء ويجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر كلا اذا كان على ظاهر السير. او دا جمع كما جمع دا جمع سوري دا.
ٹھیک شو محترمہ دا حدیث 149 اور دارنگی 228 مسلم کی گورا جلد اول 217 صفحہ بے افضال اولی کے ہر چیز ائمہ ثلاثہ دی توجہ کرنا ہی سیود ائمونا جمع بین الصلاتین قائل ندی فلا عذرہ البتہ ائمہ ثلاثہ قائل دی جمع بین الصلاتین بالعذر خود عذر کے اختلاف دے چونکہ السفر والمرض السفر والمرض چونکہ المرض والمطر چونکہ السفر والمطر چونکہ السفر والمرض امام شافعی سے بھی سفر و مرض دے امام احمد سے بھی سفر و مطر دے سفر روانی یا مطر دے مطر دیر مطر دے نو بیا خو ٹھیک دا او چې معمولی مطر نو نه او مطر داسې لکه داسې باران وي چې بالکل لار کوسی ډکی دي دوبو او تتلې نشي یا ما خام را روانم د کوندو نه یو جمعه ته د غیر مجاهدینو دی ارم ما خام را روانو انو ما خام بانګ وشو نو مونږ گاډو درو ما ته پته نو چې دا سول دي مې زه مزبو کومس په دا وخت بیا ځانو شو نه موزو شو او اذان شو اعلان شو چې وای چونکه بارش ہے باران دی الله اعظم موږ ماستر مز بیا کو ماستر مز کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جمع کړي او غیره مې عزت تماشا او باران داسې باران نو چې دې جن مثلا ته اډې ته سات صادر بلین شي څومره باران نو داسې اذان دا کول دی پوهلې ها کې دا شدید مطر چې واقعي هغه ته مطر وي ائمه ثلاثه بغیر د عذر نه د جمع قائل نه دي او بیا عذر کې اختلاف د سوګ سفر او مطر دی او سوګ سفر او مرض دی او بعض سوګ چې د درې واړه دي ونحن لا نقول بالجمع الحقيقي وان كان المرض والسفر لقوله تعالى ان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا او بل دا حدیث کوم دی چې ذکر دی نو دا حدیث هغه حدیث ته چې ما تاسو ترمذی کې حواله ورکړی و امام ترمذی وی چې دا یو حدیث دی په دې باندې اوسه پورې یو د اهل علم عمل نه کړي یا درته کنه ما د ترمذی کې ویلو ګوره باب تاخير دغه سده تاخير ظهر للعصر باب وقت العصر ذکر نشامه باب وقت العصر دي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن علي او جی ان عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من مزرعه ګوره د مکه حدیث باندې هغه ترمذی کې تاسو نه ایروی نو زبردست حشو خیره 203 صفحه د جلد ثانی مکه ترمذی کې جلد ثانی دا حواله ورکړی و حضرت امام ترمذی وی چې د ابن عباس سے روایت باندې پدی وقت یو د ائمه 40 عمل کون کې نشته د عمل منسوخ دی وقت مازیګر یصل العصر والشمس لم تخرج من حجرتها او نور چې لا د حجری د عاشی بین نو وتله مخه د بل حدیث بیا درته هدا مته ګورم حلقوم ان شاء الله مخه دا ایوب بد ګوري قال حدثنا ليس عن المشاهد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في حجرتها ملزم ذکر کړ والشمس في حجرتها او نور د حضرت عائشہ په کمره کې و لم يظهر الفيء من حجرتها اے نو اوچت شوی دا فی دا سور د حجری د عائشہ بیان علماء کرام صلحای امت دا حدیث دوی پیش کړ پس باندې په تعجیل باندې نبی علیہ السلام چې ماسپخین مسکو مازیګر بوزه دا تعشیب د کور پسین کې لا سورې وو لکه نور وو او نور بار شوه نو معلومه چې د کور پسین کې چې نور وی دا خو تعجیل د نور بدی خو کنه نور دی خو نو ځکه نور وو کې نور ډیر اخوي نو نور به چت شو دلته
دا کوز مونږه د فرش باندې کې نور وی قمانه دا چې مازیګر بلا نی راغله چې دا سورې نور ختم شو نور لار دی جمعات نه معلومه شو چې نور پرې وته کې شو نو دغه جواب کو تاسو دې حاصل کړی چې دین استدلال په تعجیل د اثر باندې صحیح ځکه نه دی چې دیوالونه د عاشیا به د کور مندریو هغه دنګ دیوالونو بقول د بعض علماء چې یو دنګ سره په کې دنتون چا سره به سر لګیدا نو واړو اوی څه وخاندل زپخ پر ځان یاد کې ما کو نه وی الی اخری چلو اس پرونه نشته ونه شو مونږ نه سیوا دیوالو مندریو چې دیوال مندریوي نو هغه نه نور زر نه راوځي نو دا په تعجیل دلالت نه کوي دین قول محدثین ذکر کئی توجہ کرنا مدینہ منورہ مکی مکرمین شمال تدا او مدینہ چدا مکہ چدا دا مدینہ جنوب تدا دا جنوب دے وای کنا احمد دا جنوب دے دا مشرق دے مدینہ کے دیخوا آخوا نبی رسام میراب دے دا بی عشی کور دے عاشی کور نبا حضرت جمعہ سراتا نو دیوانا خو نور راگے ما غزے کرے نو چی ور کلاو کی نمگوی دا سور نو دا نورو عاشیہ بے پکور کی لا نور بہو چازت و مازگر موسکو سنگا نور خودی غانا خطا نو ور چی با حضرت کلاو کی جمعہ تا نو ور با کلاو شو نو غزے کر نورو نو نور با جمعہ کور سراتا دیکھے سچکار لے زين خبر را لګنا دا مشرق دی الته کې دا مغرب دی نو چې جمعه تر اتي نو دی مغربي دروازې نه براته نو الته مخامخ نور دی کنه مغرب طرف ته هغه نور اثر بدلته په دې کور کې وطن الله نور لګیدا نمګه سورې مرادي نور دی حنفیان سره مچېړای وکاله ورته حنفیان دې لوی کار کړی دا موږ خاصه د بل په دغلو باندې زونه جوړ کړل ورته او دې محدثین لوی کمالات کړی دي الله دې په رحمتونو وره زم چې دی الله مخله تلی نو څومره لوی عظیم استقبال دې د فرشتو طرف نشوي چې ټول عمر د قران او حدیث په خدمت کې تیر کړی چې قبول شي الله دې قبول کړي کنه جی قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عمر عن الزهري عن صدر بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه العصر حسب والشمس طالعه في حجره ولم يزل الفيء بعده يصلي العصر والشمس طالعه يعني ظاهره في حجرتي زما بکور کې ولم يزل الفيء بعده لا سوره نو اوچت شوه سوره دن نو معنا دا دیوال نو واړو قال ابو عبد الله امام ابو عبد الله بخاری والا وی چې دا روایت تسلور راویان نورم ذکر دی قال مالک یو یحیی بن سعید دوا شعیب کا قادری و ابن ابي حفصه سلور دوی والشمس قبل ان تظهر التکی ولم يزفه بعد او دا سلور چې والشمس قبل ان تظهر نور مخکې دې چې ظاهر شو یو چت شو نور لا نو چت شو موږ دیوال مندریو کنه نور نو چت شو باندې ور کولاو او دا تاسو ترمذی کی 42 صفحه کی تاسویل وار 42 صفحه بالکل ګورا اولا کرخد والشمس في حجرتها لم يزل في من حجرتها ولي هذا باختلاف الامكنه والازمنه وهو ظاهر لا يخفى دا خبره پتا باندې بالکل پټیږي نه دا خبره واکه تا ابو داود راوړو ابو داود کې مشته 65 ابو داود هم 65 راکې دي مچمالي سرکار خفه نشي یارا خوش مولانا سیوا دا 65 دا سبحان اللہ
دویم نمبر حدیث ہے حدث القعنابی انا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم والشمس في حجرتها قبل ان تزور قبل ان ترفع الجدار خبر اخلاص شو مزدار مخيرا قال حدثنا محمد بن قال قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو اسحاق عن سيار بن سلامه قال دخلت انا وابي قال برد الاسمي قال كيف كان رسول الله يصلي المكتوبه فقال كان يصلي المجيء التي تدعونها كيف كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي المكتوبه حضرت په فرضي مزونه څنګه کول ها فقال كان يصلي المجيء التي تدعونها الاولى مزبه کو د حجیره معنا د غرمه اولنې موزه التي تدعونها الاولى چې تاسو ورته نوم اګدایروم به موزه دله دا تدونه معنی پکارنا هر ځکه دعا په معنی پکارنا نه ښه بلکې نوم دی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فلو الاسماء الحسنى زمولیان معنی کی هر یو په نوم چې تاسو بلای نه هر یو نوم چې تی ولا اخلي فلو الاسماء الحسنى کته ورته الله وای او کته ورته الرحمن وای دا ټول دغه نمونه دي جی بیزاوی نه دا کتل زکه معنا داسې کی چل حين تلخص الشمس يصلي عمر يرجع عبدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه ونسيت من قال في المغرب وكان يستحب ان يخرج من العشاء التي تدعونها على عتمه العتمه باندې ورسو باس راضي دا نور علما وی چې عتمه ماسوتن طویل جایز نه دي لکه ترمذی به وی ابو داود به وی او بیا په دې باندې دا باسونه کې چې کوم روایت کې عتمه راغل دی هغه منسوخ دي خو شو کنه لیکن امام بخاری سو باب راوړي توسط په دې کې چې دواړه ویل جایز دي اتمم ویل شي او اشام ورته ویل شي او ځکه چې صحابه کرامو تر اخره پورې هم د اتمی اطلاق ثابت ته هم د اشاع اطلاق ثابت دي جی مکروه به غن خو مکه دینو غب شپ ټوک ټقل رسو دی غینا وکان ينتفل من صلاه الغداء د سارموز په فارغه ده حت حين يرفع الرجل جليسه ويقرب ب60 الى ال100 ز شابه خان ده پیشن ته رسول دین اگر چې مازی ګرځي منګ به مازیګر موزو کې بیا به وته یو انسان بني عمرو ابن عوف تا بني عمرو ابن عوف چې کوم ده کنه د مسجد قباء بانیین دي لکه بنو غنم ابن عوف دا مسجد زرار بانیینو اولان دي لیکل دي چې دا منازلهم علی میلین بقباء معنا مسجد نبینا د قباء په علاقه کې مسجد نبینا 2 میلو اوس یو میل جوړیږي مېز کې لار خیر خسته مزیدار زول پیادل زمو سم کلا کلا مخکې دا جی آسان ده کنه یارا شابه تکړه شه اے ګور صلینا مع عمر بن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز سره موږ د ماسپخین موضوع کړ ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر اي مازګر مسکو نو دې مطلب دا چې تعجیل کو دلته یې د ماسپخین موضوع الته چلان مازګر موضوع نمنګوي چې داستا حدیث کوم دی دا په تعجیل د اسد دلالت نه کوي صفته د عمر ابن عبد العزيز ماسپخین مؤخر کړی اخاله امیر المؤمنین والیو جی ما دیام ما ذی صلاه التي صلیتا دا کوم مزد چې تکای په العصر کنا هذه صلاه العصر وهذه صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم التي كنا نصلي معه دې کې څه ښکار نشته دا د مازګر موضوع خو په منځ کې کافی لار وا ایا کې دې د جمی وی نو جمی خو کله داسې کې دلته ماسپخین موضوع کې زموږ کوړه دې ماسګر دلته بابا موږ د قباء کې عزت پاتې کېدم ما د جمعې موږ ما مؤخر به مخکې کوم انو جمعې نو چې اله جمعې موضوع شو بیا چا بچی ختمو آی کې بیا ناره غونې خبرې شوې سم میټای تقسیم شو چې مې اوس کو بابا کور تلا چې دې کور تلا نو چا مازګر باندې وای جيبه کار دې اوس ویل کو شو سو بیا راشي وای جمعه ته چې یجيبه کار اوس ویل جمعه د کو شو سو بیا راشي
نو ماردا چې مون نرسو پکې تا 6 کیلو میټر خورلې نو جمعات کې لګون ټیم تیر شو کنه نو کې دې چې پتلو تلو کې لار کې ناس کړی یا نو څه کړی جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الشافعي عن مسلم بن مالك رضي الله عنه قال كل شيء لا تسمع له زائد منه ومنا الى قباء بيات والشمس مرتفعه آسان دې کنه یار لم قبات چرالو چراتون نور خو چت ولاړو قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن زهري قال حدثنا انس بن مالك نزل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل والشمس مرتفعه حيث بياض الزائب الى العوالي فيذهب الزائبون روان بشد مسجد نبینا یوتلون کې الى العوالی بر طرف د مدینه تا چغه د مسجد قباء علاقه ده فياتيهم خپل آل تبورسد والشمس مرتفعه وبعض العوالي من المدينه على 4 اميال او نحوه خدا په تاجید زکه دلالت نکي چې اوسم داسې تکړه خلک شته چې په یو غنټه کې اته شپږ میله سفر کول شي او کې دا غز دا میدان راځنن مازیګر مونږ ورسو ګوندلو ته دا غاله پیادل بلار شو خیر دی څوی رسیدي شو ګوندلو ته ما خام نه مخکې دا څه دلیل نه دی په دې خبره چې دا تعجیل وکاو جی باب دې په بیان د ګناه دغه چا چې مستفوت شي مازیګر مستفوت شي ور یو تفویت ته یو فوت ته تفویت معنی دا چې ته قصدن په غب شپ په ټوکو ټقلو پرېګی دا سخت ګناه دی یو فوت کېدل دي یعنی ته ودوی یا سم داسې مشغول وي چې خیال درانه غي نو اگر چې نقصان شته خو ګناه نه دی چلو التي تفوت صلاه العصر هر هغه سره چې موږ د مازیګر ته فوت شي نو نقصان دمره دی فکانما اوتیرا آل و مالو لکه چې اهل او مال ټول نقصانی شه الله اکبر لکه د موږ پاتې کېدلو سره دمره نقصان کیږي لکه دنیوي لحاظ سره چې یو سړي باندې ډاکه راشي او دای د کو نټوله خزانه ولټل شي بس امام بخاری خپل مزاج دی سورته حجرات طلاق ولن یتدا سورته محمد طلاق ولن یترکم اعمالکم ویترکم وترت الرجل اذا قتلت له قتیلا وجګنا لکه یو سړی وترت الرجل معنی یو سړی او استاد دشمنو او تا دغه سړی دی پاره سړی دی وجه یا دغه خزه دی وجه بچی دی وجه نو تو چې وترت الرجل معنا بے پلار او بے اولاد می کفلان کې وترت الرجل سمانا لنډې بوچې مکدا سره یعنی صفات نشو اذا قتلت له قتيلا اذا قتلت له مقتولا معنا دا قتل معنی او اخذت مالیات اولټه جی گناہ داغه چا چې مازیګر موږ پریږي دي شابه څنګه ار هغه سوچ د مازیګر موږ پریږي دي نو تمره لوی ګناه دی چې څنګه فقد حبط عمله یا حبط عمله نو دغه اعمال برباد شو ګور مولانا صاحبہ د اهل سنت والجماعت دا مسلک نه دی چې په ارتکاب د معصیت حبط اعمال راځي او دې حدیث کې چې حبط عمله چې راغې نسبت تر حبط عمل ترک صلات تا او ترک صلات خو جرم دی اسم دی دا نسبت تغلیظی تهدیدی اور زجری دی دا به طور زجر دی مخکې دا